بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قرآن مجید ابتدائی خبرې مو شروع کړې وې. قرآن متعلق د موږ عقیده، د قرآن سورتونه، د قرآن زبر زیر پیش، د سورتونو تقسیم، آیتونه، د دې خپل منځ کې تعلق، دا منزلونه او آیتونه، دا ټول منته موږ خبره کړې وه. نن به خبره کوو د قرآن مجید په تدوین منته. تدوین مطلب دا ده چې د قرآن چې ایوزوی کې لیکل شوی ده، جمع شوی ده، او نن موږ ته په ایوه کتابه شکل کې ده، دې منته به خبره کوو. نو د قرآن کریم جمع کېدنې حوالې سره درې دورونه دي، درې دور کې دا داسې جمع شوی ده. پهله دور چې دا هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دور و. هغې ټیم کې قرآن مجید داسې د کتابه په شکل کې نه و لکه نن چې د کتابه په شکل کې ده. هغه دې وجې نه چې یو خو قرآن مجید چې کله به څه حالات راغلل، څه واقعه به راغلله، څه ضرورات پې پیښ شول، هغې مطابق به هغې ټیم کې ارنازل شول. نو دی وجنا په ایوی مصحف کې جمع کېدن دا نو. ها البته دا خبره وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سینیم صحابه کرامو ډیپټي مقرر کړي وا چې هغه ته وی چې تاسو دا قران مجید لیکه. خپل قران مجید کې دا خبره شته د سوره قیامه آیات ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوترنګي قیامه د دې آیات ته چې قرآن مچټم کې نازل دال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ژبه خپل خله متبه تیز ځون سره تیروال. نو الله پاک جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته ایتونه کړل چې ته په دې باندې جلدی ما کوا، بلکې دا یو دوم دا د موږ چار دا مشت ته دیو. بیا وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنہ دې ذمہ داری ولګوله، دې ډیوټي ولګوله چې زه چې کله ته قرآن شای او هغه به ته څه کوه، هغه به لیکه. چونکې پهلا توجه چې هغه په خپل حفظ، په خپل حافظې وه، په خپل یاداشت قوت منته وه. ویلې چې عرب داسې خلک وو چې هغو ته به د حفظ د هغو حافظې ډېرې مضبوطې وي. خپل نوما به چې وا، خپل د قبیلې نوما، خپل د خاندانونو نوما، دا به هغو ته لرې رسېدو ته وه. اوس هم ډېرو ته یو دي. او دغه خو پرېږده چې خپل د ګوړې چې کوم ګوړه به وه، د هغې به چې کوم نسل وه، هغه د ګوړو نسب نومې به یې ته یو دی وي. او دا رنګې قرآن مجید هم نبي علیه الصلوۃ والسلام ته دا وفرمیل چې سنقرئک فلا تنسى، چې موږ به ته داسې در حفظ کو، داسې به در یود کو چې ته نه به بیا ایریږي نه. عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ډیپټي لګولې وه چې کوم قرآن نازلېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بودی ته تیروال به بودی لیکال. حضرت عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به وਹੀ روغله، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ باندې به د ګرمۍ دی واجه، هغه وਹੀ سختۍ دی واجه، هغه خلیب پر بدن شروع شول، هغه به داسې تلل لکه د اوبو قطرې موتیا. بیا به چې وਹੀ باندې شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات هغه سه نارمل شو. نو بیا به مو ته وی چې ته لیکا، به مو لیکا، به چې مو کله ولیکل هغه فرمایي چې کله به مو د وਹੀ لیکلا داسې مو حالات کو چې مو چې د پښې می چې دی دا به اوس موتی شي. به چې ولیکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو ته فرمایل چې ته څوک اوس مو ته تیر کړه، به مو ته تیر کړه. او هغه ټیم کې دا قرآن مجید چې لیکل شوی دا دی اوش په اډوکو د شانې یا رپس د پسلی دا چې کوم دی په دې منته بلی کله شو، یا هغه ټیم کې کپڑا وا پاغي بلی کله شو، یا چې تا غالا وا پاغي به یو دوا آیتونه لیکل شوی، به هغه غوږ کې پروت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا
آیات دی پسې کوي دا دزو کې کوي دا دزو کې کوي نو د کاغذ چې و دا ډېر کمیاب مطلب دا نه چې کمیابي یو مشتقه ده چې سړه یو میشن کې کمیاب شي هغه کمیاب مطلب دا چې ډېر کم نو کاغذونه ونه به دی وجه کپڑا بوا چا په کپڑے ولي کال چا به دی خجیرو په غولي کال نو داسې لیکل شو دا غره کې نور صاحب کرام او دا چار کوله دا قران مجید ویل کال دا د قران مجید پهلا دا ور بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ورغلال دا دویام دا ورونه د قران مجید تدوین کوونه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورغلال او دا مشوره ورکړه چې دا قران مجید چې دا چې موږ په یوځوي کې جامو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل الله جمع کړه موږ یو داسې چار وکړو چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وکړي موږ وکړو بیا جنگ یمامه وشو مسلمه کذاب سره په هغه کې 700 حفاظ کرام شهید شول او 1200 صحابه او تابعین شهید شول نو دا کې حافظون شهید شول بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تبیا وي هغه بیا خبره ته کړه بغي ته وی چې دا ډیره بهتره خبره وي چې بیا جنگ حالات ولیدل چې مانیین زکات روغلل او دربیغه مونته نبوت دوی چا وکړلې او خلاف جنگ وشول ډیر سخت جنگ وشول بیا چې هغه صحابه کرام شهید شول نو به دا خوب شو چې را د قران مجید چې دا فزون خو شهید شول دا مجنا سکوت هیر نشي بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله بن زید رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ورستول چې تروشه هغه ورول به ته وی چې زه ته دا ډیپټي درکوم چې ته دا قران ولیکي په وزیر جامه کې هغه ته وی چې ته دا څه کوي چې واچار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دوکړي تای کای حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په دې کې به موږ د برا بهتري وي په دې کې به خیر وي اچرانګ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تو باندې اعتماد کړو هغه سي تبیالی کا چونکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا هغه مت مشوره کړي هغه خپل حافظ نو بیا به څو شي هغه به هندي سراوي بیا به دغه سي قران مجید دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا سره جام مشوال یو زوی تشوال بیا یو مسله بل پیش ولا یو مسله هغه مسله دا و چې د قران چې دا د دې ته مشتنو مایر کو نو چای ته وی چې انجیل نو ما بویر کو چای ته وی چې صفر نو ما بویر کو صفر ها صفر مطلب دا عربی کې چې یو شای رڼو درکې رڼو نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چې نام مصحف نو ماغوشي بیا نیمو خلکو چې موږ دهاتو ته لوړیو اغه کې هغه سره داسې کتاب او مصحف ته لہذا مصحف پیته آیو بیا دا دویمه نو ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې د قران مجید مصحف نو مارشواله دا ور تیر شوال بیا دریام دا ور روغلال د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا ور روغلال هغه کې قران مجید بیا اکټه کړل شوال او دا دوغتو کې چې څنګه نن باندې دا دته مصحف عثمان یې مصحف عثمان هغه سدا موجود ده خو هغه کې بیا خبر روغللې داسې روغللې چې هغه ټیم کې عرب چونکه قراتو کې اختلاف روغلل اختلاف داسې روغلل چې دی وی لکه به واله جواب بلې لکه به بل له جواب بلې لکه به بل له جواب بیا هغه کې دمره خبره لوړله چې یو تلاوت وکړل بل به وردال به بدی ته وی چې د تو ولا قرات چې دا ټیک نه ده مو ولا ټیک تا په دې منته جګړه وشولې په دې منته تور خلک ورو خوستلې دا و ډېر عجیبه مسله جوړه شو بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا غرنګ نور صحابه کرام هغه
روغلل هغه ته چې تاسو څوکۍ قرآن چې تاسو سره چېته جمع ده چې څه لهجې کې ده هغه څوکۍ هغه وروړئ. بیا حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته پیغام ورکړل چې تو سره چې کوم قرآن لیکل شوی ده مصحف ادي قریش ته هغه وروړه چې هغې منتې موږ ټول جمع لکه قرآن کې ټکه ده مالک یوم الدین موږ یایو دا نیمو سیفو کې داسې وه ملک یوم الدین و نو بیا رسم الخط هم یو کړه چې یو شی چې لیکلی چې دی دا هم یو شی وي. بیا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې دا خبره وشوله چې قرآن ولیکل شول چې کله قرآن ولیکل شول د هغې نسخې چې وي ها دا به ته وي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه چې چېته چې دا مسله رسي تاسې کسی او د قریشو په مصحف د هغو په قرات دا کشش دی بیا د قریشو په قرات باندې دا قرآن مجید جمع شوه. بیا هغې کې صحابه کرام ورتلل لکه خلفای راشدین روغلل حضرت عبدالله ابن زبیر دغه رنګې غوټ غوټ صحابه کرام روغلل هغو سره چې کوم قرآن لیکل هغه یې په یوه خط باندې ولیکل دې وجې نه دې ته ویلی شي چې رسم الخط چې و دا د عثماني رسم الخط ته یعنې کوم باندې چې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه بیا هغه نه څو نسخې جوړې کړلې شام ته داسې چې کوفه ته دمشق ته بحرین ته چې هغې ټیم کې اسلام پیلو شو او ټولو ته یې وایي نسخه یې وروستوله او دا طریقې سره قرآن مجید جمع شول. او اوس هم د عربو په نیمو علاقو کې دغسې چې کوم لیکل شوی هغه شته د اکثر په تشکن کې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه هغې وله هغه قرآن مجید نن هم موجود ده چې کوم کې دی تلاوت کول او دا شهید شوم او ګوتې یې کټ شوی وي هغې منتې وینه فسیکفیکهم الله پهله سپېرې کې ټکه ده هغه کې وینې کترې وي هغه ډبه چې دو هغه نشان چې دا د وینې کترې وله هغه نن هم په هغې قرآن مجید کې موجود ده او تشکن کې جماعت ته تلی شیخ جماعت نمادو هغې کې دا مصحف هغسې پروت ده. نو دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه یوه غوټه چار وکړله چې بس ټول خلک د اوس په دغې قرات منتي دین بعد هغسې قرات ده. بیا یو دور روغله چې اسرائیل قرآن مجید د نسخې چې دي دا ختمې کړلې چې د مسلمانانو نه موږ د قرآن لري. بیا مصر ولا یوه چار وکړله چې کاری عبدالصمد دا دغه رنګ یو بل کري وه هغو نه یې قرآن مجید ټایپ کړه دا هغه ټایپ چې کړل تلاوت هغه نه بعد بیا اوس کله دا قرآن مجید چې څرنګه دا دې کې څوک تحریف نشي کولی چې کوم اسرائیلیونو کړی وه یهودیونو کړی وه هغه اوس دا مضمون کوشش بیا نشي کولی. داسې قرآن مجید جمع شول او د نن چې موږ سره کوم مصحف پروت ده دا ته ویلی شي چې مصحف عثماني اوس چې چېته هم وي دغه قرآن ده. نوره قرآن خپلې لهجې وي هغې دپاره خپل تجوید خپل قواعد سبع شرع هغه ټول کې دا مختلفې لهجې دي چې دا شایله شي دا شایله شي دا شایله شي خو چونکې هغې ټیم کې خو ابوبکر حضرت عثمان غني رضی الله په دور کې اسلام ډېر پلاو شو بیا به لرې لرې ځایونو ته تلل بیا هغې کې به نیمو خلکو الفاظ بدل و نیمو به څرنګه وي نو هغه د واجې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا ټول جمع نو دې وجې نه ناشر القرآن لقب دته ملاو شو جامع القرآن لقب دته ملاو شو چې په یوه رسم الخط جامع کړل خو جامع القرآن رسم الخط یوه لحاظ سره نیم موږ بیا دا وی چې جامع آیات و سورة القرآن دا خبره کمزوري د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته دا لقب نه ورکوئ دا لقب به دې وجې نه ورکوئ چې که دا لقب موږ ورکړل چې وایي حضرت عثمان غني رضی الله آیتونه جمع کړي او سورتونه جمع کړي دي نو بیا دې نه شکوک و شبهات پیدا کېږي چې وایي حضرت عثمان رضی الله دور او د نبی علیه الصلاة والسلام باندې قرآن نازلېدنې دور دې کې خو لاس 15 کوله فرق ده یعنی مطلب بیا دا شو چې د قرآن مجید چې دا د نبی علیه السلام دور کې نو جمع دا ورستو غله به دینه ډیر شکوک او شبهات پیدا کیږي لہذا دا خبره کو نه کیږي چې جامع آیات و سورۃ القرآن بلکې دا وایي چې جامع رسم الخط
واحد په یو رسم الخط کې دا غي جمع کړه دا د قرآن دا درې دورونه و چې داسې قرآن مجید تدوین شوه ده مختصرا مې بیان کړل ان شاء الله سبا بیا خبره کوو. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.